बल मलगरी सवाल कड़े दे वी द हैज़ په دوران کې ایام الحیض کې د حیض د بیماری په ورځو کې ښځې باندې احتلام وشو غسل په بل ضروری شو نو دا به غسل کوي یا نه به کوي؟ جواب دا دی المغنی د ابن قدامه صاحب او دغه رنګې المجموع د امام نووي صاحب هغې کې ذکر کوي چې په دې مسله کې د علماو دوه رایې دي چې ښځه په حیض کې ده نو هسې هم پاکه نه ده خو بیا په غسل هم لازم شو نو دې باره کې هغې وایي چې د جمهور رایه دا ده چې دې ته د غسل ضرورت نشته ځکه چې دا په غټ نجاست کې او غټ جنابت کې مصروفه ده چې هغې ته حیض وي نو لہذا د غسل ضرورت ورته نشته کله چې د حیض نه پاکیږي غسل وکړي بس دا یو غسل به د حیض د پاکېدو هم شي او د احتلام هغه غسل به هم پوره شي ځکه که دا غسل وکړي هم بیا هم پاکه نه ده ځکه حیض کې مصروفه ده بعض علماو بغیر د څه دلیل نه دا قول کړی دی چې یاره د عام قرائت دپاره یا د غلاب په ذریعه د قرآن مسح کولو دپاره دی کم از کم د قرائت دپاره غسل وکړي دا اختیار کې دی حیض اختیار کې نه دی خو علما وی هذا قول بعید عن الحجه دا قول دا په څه دلیل باندې نه دی بنا او څه دلیل پې نشته فلهذا کومه ښځه چې په حیض کې ده هغې باندې که غسل واجب شو غسل پې بل واړېده دا به غسل نه کوي کله چې د حیض نه پاکیږي او د حیض د پاکېدو غسل وکړي نو دا ټولو غسل وشو बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।